د چاردامونو په ځای کې به دوره نسوار تو کی دوره نسوار به تو کی چې ته به وایې چېرته دا هغه افغانیانو ته توکدان وایي توکدان ته وایې چېرته هغه توکدان یې راوړی دی او دې جومات کې ایښی دی ورته او موږ دا نه وایو چې دا پوزه پکې مو سوڼه وه دا د نر زوی به پکې دوره پوزه سوڼ کي چې هغه بل چاردام والا اودس والا راشي نو هغه وایي چې زما د خدای سټه وباسي د جومات ته اودس له راتلم هلکه پر یې کنډې بیا لږې اوبه واړو چې پکه ته لاړ شي که نه کو کور دی پې ورانېږي ان طهر بیتي للطائفین چې د طواف کوونکو دپاره زما دا کور پاک ساته نو هغه مسجد حرام هغه پې رعایت کو د خپل جومات پې ونیسه نو دا هم د الله کور دی که نه دا به هم پاکه ګوره هسې نه ته وایې چې پلانکې به یې جارو کړي زه یم چې پلانکې به یې جارو کړي او د یو چا په مخه کړی دي او ته چې مړه د دې ځي مواش چې کاکا به یې ځان له جارو کوي کاکا به یې ځان له جارو کوي نو دا یوازې د کاکا جومات نه دی دا د ټولو جومات دی دا به پاکول غواړي مثال په طور په دې ځای کې جای نماز غلط ځای پروت دی جای نماز چې ورته موږ وایو مصله غلط ځای ورانه پرته ده نو دا سمه که یو خو زما دا جای نماز دي که نه دا اینې ټیم رانغښتی شوي دا ځان له په خپله سموم نو مقتدي کې دا نه راځي چې دا جای نماز چېرته امام ته سم کړي دا زه یو ورځ د قصد وران د کوم دقسې پې وران لمونځ کوم نو دا لږ سمول غواړي دي چې د جمعې د ورځې دا ځوانان ګوره نو کم از کم دوره پکار چې دا ځوانان نه لکه دا یو شو دا نور ناستي دا دي دا پکار دی چې د جمعې په ورځ باندې د وخت راشي دا جومات څه کي جارو کی چېرته د کور نه یو سپری را پټه کړي په دې کې سپری وکړي کمره کې سپری پرته دی جومات کې چاپېره سپری وکړه چې دا دبجن بین پکې نه ځکه جمع دی اور څوک سره جرابو باندې راضي دننه او جرابې چې کوم ځای ته ځي که نه دا بوټانو کې دا بین کوي نو د جومات کې هم بیا یو قسم دبجن بینې ځکه چې کړکار سباني پن کوي نه نو کم از کم دی کې لکه سپری پکاري الله وایي زما دا کور پاک ساتئ صفا ساتئ ان تر دې پورې چې لاندې باندې پکې شیشې ولګوئ مفتیانو په دې هم پته ورکړې خو صرف مخې ته شیشه مه لګوئ بیا واسې نه چې ځان ته پکې ګورئ په مانځه کې نو دا پاک ساتل پکار دي هلکان چې ګوره د وخت راځي نو دا جومات په پاکۍ دا په یو چا باندې ډن نه چې دا به بس یو مزدور به هغه به صرف پاکۍ مزدور دې دپاره نه دا د هر چا جومات دی دا ګور دی دا که اوس دا ګن پروت دی پکار دی چې دا تار څوک راوچت کړي دا بار وغورځوي لکه دنیایي پیدا یو دا ده څوک چې جومات پاکوي جومات مسجد د الله پاکوي کور د الله د ده به اولاد ښکلوي اولاد به یې ښکلوي اوس خامخا دا دی نه چې سپین دي اخلاق به یې ښکلي دینداري به پکې ښکلي نور به په اعمالو برابري چې جومات پاک ساتي او چې د الله کور پاکوي چې یو په ذیل اعمال کې امام زکریا یو روایت نقل کړی دی هغه وایي چې د جومات نه دا یو تار بار وغورځو دا یې شوه چې لکه مړ خر دی د دې نه بار وغورځو دومره ثواب پې میلاویږي نو مونږ چل کوو الټا چې دلته په کمبل پورې تار نښه دی ته را جدا ګل ته ارتاو او چېرته ګیره ګي چې ګوتي نه تا یو دغه ترې راوشو کو ویښتنه هغه سره زما په کارپېټ کې ارتاو نو که چېرته جیب کې ګوتي و دلته پکې چتره پرمیټ تیلی ده نو هغه راوباسو غلی ده چې نماز د لاندې دلته کېږو او بل پکې لا واوره بله پکې واوره دا به اوس بیا به وایي چې دا خبره کوي هغلته د چاردامونو په ځای کې به دوره نسوار تو کي دوره نسوار به تو کي چې ته به وایې چېرته دا هغه افغانیانو ته توکدان وایي توکدان ته وایې چېرته هغه توکدان یې راوړی دی او دې جومات کې ایښی دی ورته او موږ دا نه وایو چې دا پوزه پکې مو سوڼه وه دا د نر زوی به پکې دوره پوزه سوڼ کي چې هغه بل چاردام والا اودس والا راشي نو هغه وایي چې زما د خدای سټه وباسي د جومات ته اودس له راتلم هلکه پر یې کنډې بیا لږې اوبه واړو چې پکه ته لاړ شي که نه کو کور دی پې ورانېږي پخوا زمونږ په پښتنو کې هم دا رواج و زمونږ مشران او کشران چې وو هغوی به څه چل کوو چې راتله به جومات ته به رادننه کېدن د نسوارو هغه دومره ډبې به ورسره شیشه به پکې وه ځان به پکې دا ګیر هم برابروله هغه به بار په پیزار کې کېښود هغوی ته دا یو قبیح څیز ښکارېدو بدموره څیز ورته ښکارېدو ځکه چې دې سره یې مونځ نه کېږي د هغوی هغه فتوه ټیک وه مشرانو هغه اگر چې اوس مولیان فتوې ورکوي دا شی مباح دی مکروهه دی کار شی دی خو ما ته خو دلته جومات کې مه توکه که نه دلته جومات کې دی
خدای شته چې د چاردام په ځای کې کښېنې که نه زمونږ دی خو له ګزاره کوي خو لکه د نورو کې ما لکه زمونږ دام چې پیوالې دي سي نو داسې سړی دا نه وي چې دا خوله مې په دوه پیري کنګال کړه سړی بیا الټی ورځي او دا پوزې ته دا اوبه اچول نه دي دا اوبه اچول دا سنت دي په اودس کې ګورئ په غسل کې فرض دي خو اودس کې دا سنت دي او دا ګوته وال دا پکې نه په فقه کې شته او نه په حدیثو کې شته صرف چې دی پوزې ته اوبه اچول دي او بیا سون کول دي نو چې دا سونډې کړه نو دا سون کول خو سنت و لیکن په دې دا دومره شی چې دي ترې راوغورځو نو دا اوس فنا کول فرض دي نو پکار دی د جومات له خیال ساتلی کېږي علماء د دې پورې ذکر کړي چې دا جومات له کوم ځای وقف شي که نه نو په دې کې به دا استنجاخانې او دا چردامونو دا ځای هم نه جوړی دا پته د مفتیانو ته چې دا داسې خلک به پکې راځي زمونږ په شان چې دا د ټوپک دا مردکي به پکې غورځوي نو دا کم از کم دا نسوار بار ورته وویل پکار دي دا نسوار نه دي دا بار ورته وویل پکار دي څوک چې نسوار نه کړي هغه وي ښه خبره ده خو دا څوک چې کوي نو هغه ته ووایي نو هغه ښه خبره ده کړي څوک پکې نسوار کوي شته پکې دا دغه زامن پکې شته پکې کسان پکې شته نو دا نسوار نه دي دا د جیب کې مګ دی دا بار دغلته پیدار خو پیدار کېږدي نو بیا پټوي نو بیا یې چل کوي د شلو پوڼه یې دې لاړه نو کم از کم دا نسوار دغلته مه توکئ دا ټول چې څومره خلک دا خبره اوري مه توکئ دا نسوار په جومات کې الله وایي ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود دا خو د دې خلکو دپاره پاک کوي ګوره کڼان پکې سون نه کوي نو چېرته دومره غټ خراش کوي دی راوړی دی بلغم دې انښتی دی نو هغه تا ماته دلته په چاردامونو په ځای کې توکو نو بیا دلته اوبه دې نه لګې پې ور واړوه که تاوان دې پې کېږي لکه موټر خو پردی لګېدلی دی اوبه پردی تویږي پردی لار ته ورځي زموږ خو د جومات د اوبو لار هم نشته زموږ د کورونه جومات د اوبو لار هم نشته نو دا ور واړوه چې ځي په کته مونږ دا نه وایي دا کڼ سوڼول پکې بد دي لیکن دا اوبه اړول پې بیا لږ لازمي دي نو دا د الله را کور به پاک ساتي ښه کم از کم چې دي دا اوس 15 کسان ناست دي او دوی چې لاس کې د کارپېټ نه یو تار راوچت کي نه هسې ته ووایه د سړي به پرې روغه 2 ګنټې د یو کس خرابېږي د پې 2 منټ هم خراب نه شو تاسو ما مخکې د امام زکریا حواله درکړه فضایل اعمال چې دوره ثواب دی پکې نو نور څه کوي دوره ثواب دی ډېر دی که نه مړه یوازې دا جومات نه چې بل ځای کې بل ځای هم پاکوئ او چېرته د چا پکې دا نسواریانو پکې دا دوره توغندي توکلي که نه په دې باندې یو 2 لوټې وباړوئ دا اسراف نه دی دا ګندګي پټول دي چې لاړ شي پناه شي نو دا دوره لږ خیال ساتل پکار دي او دغلته نو زموږ په استنجاخانو کې ولې یو ځای وقف کړی دی دا پکې د میچازو دی دا یو ځای پکې وقف دی هلکه دا څه دپاره میچازو دپاره کم از کم کو دا ونه شي نو ښه به لږ مسافر سړی راشي هغه پکې چېرته په نارختایي وکړی نو خیر دی خو لکه چې دا خپل پکې نه کوي نو ښه به ځکه چې جومات کې بدبویي جوړي هلته واشروم دی ځای ته ځه یا دغلته بار ډېر شي پټي